دا صورتحال چې کوم جوړ دی ناول خو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې دا تبدیلی کو په دې ملک کې په مرکز کې راغلی ده نه دا سو غیر آئینی تبدیلی نه ده دا سو غیر قانونی تبدیلی نه ده دا آئینی تبدیلی ده دا آئین و قانون مطابق دا تبدیلی راغلی ده جو پرائم منسٹر چې خپل اتحادیان نشي خوشحالولی او ځان سره نشي چلولی خپل ممبران نشي سنبالولی او د هغوی خدمت نشي کولی کم پرائم منسٹر چې اسمبلی خو پرېږده اسمبلی ته خو چېرته راځي نه هغه وایي چې اسمبلی پې لعنت هو دا د دغه خبرې دي نه هغه سره به څوک چلېږي په دغه لحاظ سره نو دا تبدیلي چې حالات څنګه هغه شو نو دا تبدیلي په هغې په وجه راغله خو اوس دا کوم طریقه چې ده اختیار کړې ده دا طریقه زما په خیال مناسب نه ده جلسے کوي ٹھیک ده بالکل دی کوي جلسے کوي جلسو باندې خو څه پابندي نشته خو دا نشي کېدی چې د جلسو په بنیاد باندې د حکومت تبدیل شي حکومت په تبدیلیږي د عوامو په ووټ باندې عوام چې څوک منتخب کی او چا سره اکثریت یې هغه به حکومت جوړوي نو دې دپاره دا ویل چې ما سره دا غیر آئینی دی او سازش ما زما خلاف وشو زه سپیوم چې سازش څه کوم دی چې سازش شوی دی سازش خو اوس کېږي دی وی امریکې زما خلاف سازش وکړو بھئی امریکې تاسو کوم داسې توره کړې وه دلته یې څه داسې هغه کړو چې امریکا به ستا خلاف سازش کوي او که سازش کوي نو ستا د پاکستان سفیر به راغواړي هغه ته به وایي چې موږ ستاسو خلاف سازش کوو دا د منلو خبره ده خو اوس چې هغه کم خاص کر دا لانګ مارچ وکړو نو ته خو دا خیال و چې د لانګ مارچ کې به د 20 लाख خلک په اسلام آباد ته راولم بیا وروسته وایي چې 25 लाख بیا وایي 30 लाख هلته چې لاړه نو هغه څو پنجاب نه څوک رانوتل سند نه څوک رانوتل بلوچستان نه څوک رانوتل او دې ځای چې کوم خلک تلو نشي حساب دلته حکومت دی حکومت دی او ټوله مشینري استعمال کړې ده د هغې باوجود هم 2-3 زره کسان کو دې ځای لاړل نو څه پې او هلته عدالت خو سره دومره مهرباني وکړه عدالت هم د یو ځل چې ویل چې د رات کو 12 بجے عدالت کو لیے میرے لیے ناغوی پاگے وجہ سر مہربانی اکڑا گا ججانو میں چھ رازاو دے H9 پارک پوٹ تراشا دو آغمون ملر اور نیک لاڑو آلتا دی چوک تا وی حالتا زمان آلتا چھ خلقولی دل نبس عرصت پادی شو نو درنشو ناغشو بس ویزو بیا شپک روزے پسا خکم فاغی نپس دا اس سے اب کم بیانات شروع کرل دا زما په خیال مناسب اس صورت کې نه دي کوم سیاستدانان کو حکومت کې کو غیر کو حکومت کې نه او په یو لوی منصب باندې چې پاتې نه پکاردار چې هغه لږ هغې سره چې څه خبره کوي نه لږ سوچ دې کوي هغې نه پس خبره کوي دی اوس وایي
اسټابلیشمنټ دا اسټابلیشمنټ څوک دی فوج ته وایي ما واپس راوله کنې دا فوج تباه کېږي ما واپس راوله کنې دا ملک دیواله کېږي ما واپس راوله کنې دا ملک درې ټوکرې کېږي بھائی تا ولې واپس راولې څه مقصد دی ستا تا خو دې په کم څلور کالو کې د دې ملک داسې حشر وکړو چې ټول خلک ستا په وجه د مهنګۍ او د بېروزګارۍ په وجه باندې ستا په وجه باندې بوج دی دغه وایي چې زما خلاف سازش امریکې کړې زما خلاف دغه د عمران خان خلاف مونږ وایو چې د ریاست خلاف سازش کړی دی د آئین خلاف سازش کړی دی چې کومه خبره اوس دی کوي خو هغه خلک به ولې د خبره مني ولې به مني چې دی وایي چې ما واپس راولی تا کومه توره کړې ده نو په دې لحاظ سره دا د خبرې چې دي او بیا دلته ډېره اچولې ده दारुमने अगर चे कामयाब न हो न हुई चे हमने तैयारी नहीं की थी अब तैयारी के साथ जाएंगे हाँ दारुमनी जरमा चे ता तैयारी न हुआ करे और दाखलक चे बके कम वफात शू दागे सुख जिम्मेवार दे जिम्मेवारी को टोला पता मान राजी पीछे मैंने तैयारी नहीं की दे तरीके से रहा सोख अगर देखे टिकता कुश्ता अजरक के सागई बड़ा सी ख्वागत अगेर पारम तरीका दा इंतज़ारों का वही चे इलेक्शन ऐलान का जरता जरा नीचे दाम रे शौक दे हो और दे वही चे माता दे साजिश दा आदि में ते माता 13 जुलाई न पता होना तब बखबले असेंबली माता करे वकना ताबा तहलील करे वो ब्याह बदे इलेक्शन दा पारा ऐलान करो करा उससे तो रोवते नो उसमें चे शाबा इलेक्शन आगे के इलेक्शन बकेगी सही टाइम आदि बकेगी और दा आवाम मंशा मुताबिक पा इलेक्शन की रोनो द्वेम देर अहम अगदाद है चे मुंगा द पीडीएम इसाऊ और पीडीएम देर पारा जोड़ शिवे हो चे दे मुल्क के मुंगा दा गणला चे तेर इलेक्शन सही नो दे तमा दे दा इलेक्शन कटले हो द्वेम दाओ चे मुंगा कतल चे रद्वी गलत पॉलिसी दा इमरान खान गलत पॉलिसी पर वजह दा अवामो मांदे बोझ रस्त औरत जाती है खुद देर पारम नो करे चवाम आने ताज़ो मजीद बोझ वाचे दा नाइंसाफी दा दे मुंगसरा इस जवाब निश्ता ये दौरा दे मख के वैसे ना बिदी नरक बन जाती है दौरा दे बस यकदम बिजली नरक जात को पावा में टोल बोझ वाचाओ ताज़ो को दा IMF अगर कवे न IMF दा पारा टिकता सदा से तरीका कार रोबा से चे बोझ गरीबाना न कमशी पेट्रोल नरख 75 रुपए पर पेजल लसो के 75 रुपए तारीख ते दा दगा से द बिजली नरख 8 रुपए द बिजली नरख जात को दा से दा नाइंसाफी दा कम इकदामात दे दे मुंगा पे सूरत के हिमायत ने शुकोले इस सूरत के हिमायत ने शुकोले मुंगा बा दा गरीब आवामो चिकम जाके दावी मफादी आगे सरबोलाडियो दा गरीबाना दा दे
د دې علاقې خلک میدان ته روزي مونږ به سره شانه بشانه میدان کې ولاړو د بعد مقابله وکړو ځکه چې مونږ دا کم صورتحال چې جوړ دی دې دپاره پی ډي ایم نو جوړ شوی چې مونږ داسې صورتحال جوړ کړو په دې ملک کې نو د موجوده حکومت مرکزی حکومت ته هم هغه که ووایي مهرباني وکړئ لږ ګزاره وکړئ د غریبانو سره لږ ګزاره وکړئ د متوسط طبقې سره لږ ګزاره وکړئ د تنخواهدار ملازمینو سره لږ ګزاره وکړئ د کسانانو او زمیندارو سره یا خو کو تاسو دا غواړئ چې ماغه زوړ هغه دې راشي چې موټر سایکل والا دې واپس سایکل باندې راشي رکشې والا دې ټانګې تاغه شي زمیندار دې ټریکټر پې دې کولبر را روانه کړي نو دا دامره مونږ چې مخکې تلو دا څه دپاره دا ټیک ده چې په هغې کې بین الاقوامي سطح باندې دا پیټرولو قیمت زیات شوی دی خو د هغې لپاره طریقه کار پکارو خو په دوی غریبانانو باندې هم لږ ډېر بوج اچونه پکار چې دوی هم اعتماد کې اخیستی وی هغې له هم یو فضا جوړه کړې وې او دا نه چې ته په هغې باندې کښېنې په ټي وي باندې کښېنې او پریس کانفرنس د شپې 10 بجې وکړې چې بس ما پیټرول قیمت 1.5 روپۍ زیات کړ دا طریقه نه ده نو دې لپاره مونږ ستاسو سره ولاړ یو ستاسو حمایت به کوو او انشاءالله تعالی چې کوم مشکل د غریب هغې باندې دی په اوږو باندې دی هغې کې به مونږ تاسو سره برابر شریک یو تاسو سره به شانه بشانه ولاړ یو اوس د دوی کارکردګۍ ته راځم دی خو دلته پروت دی او د صوبایي وسایل رست و رضا هغه ګډان دي او هغه دي څه نوم دی چیف منسټر هاوس کې او روزانه دعوتونه دي او ناست دلته دا حکومت په پیسو باندې جلسې کېږي دا حکومت هلیکاپټر استعمالیږي او چې د دوی هغې ته وګورئ کارکردګي ته وګورئ نو اوسه پورې دې صوبې 888 ارب روپے قرضه به ده په دې باندې دې کې مخکینی 89 ارب ده او دا نوره ټوله چې دا 700 دي دا دوی دې په دې 315 کالو کې دا قرضه ادا کړې ده دا بوج په مونږ باندې دی دا قرضه به څنګه پوره کېږي تاسو خو مرکز ته ګوتې نیسئ خو دلته خپل حالاتو ته مو ګورئ دا نشي کېدی داسې دلته زمونږ صوبه بجلی پیدا کوي ارزانه بجلی پیدا کوي او هغه بجلی چې کومه دې صوبه کې پیدا کېږي هغه زمونږ د ضرورت نه زیاته ده خو مونږ باندې 40 روپۍ یونټ بجلی قیمت پې کېښودم او لوډ شیډنګ هم هغه شانتې هغه دی کو اسلام آباد کې 2 घंटे لوډ شیډنګ وشي نو هغوی چغې شروع کړي چې او 2 घंटे لوډ شیډنګ وشو دا خو زیاتې دی پنجاب کې کو 4 घंटे لوډ شیډنګ وشي نو هغوی شور جوړو کړي او دلته چې 14 घंटे 18 घंटे لوډ شیډنګ دي د هغې هېڅ پروا نشته دوی ته دا ظلم نه دی د دې هغه مونږ غواړو چې هر څه چې د بجلی په هغې کې چې نور باندې سامنے لوډ شیډنګ کوي هغه هم دلته مه کوئ
د هغې نه که زیات کوی نه دا مونږ سره ناانصافي ده، دې پښتون سره ناانصافي ده. هلته په ډي چوک کې خو هغه لږ خلک چې کم تلو نه ټول پښتانه وو او واله مګوی خوړلې دي. نو مونږ به دې لپاره استعمالېږو، دا بالکل مونږ ته قابل قبول په هېڅ صورت کې نه دی. اوس راشه دا حلقه بندي چې اوس وشوه او دې په بنیاد باندې دا زمونږ د صوبې 6 سیټه کم شو د قومي اسمبلی. مونږ خو دا د مردم شماره 13 مردم شماره بنیاد باندې دا شوي دي. مونږ هغه مردم شماري چې دا هغه مونږ ته قابل قبول نه وه، صحیح نه وه شوې. زمونږ چې کوم هغه د اعداد و شمار دي د هغې بالکل صحیح هغه نه شوې. مونږ په هغې باندې اعتراض کړی او اوس هم دا زمونږ هغه مونږ ته دا یقین دهاني راکړی شوې وه چې مخکې به مردم شماري کېږي، بیا به حلقه بندی کېږي. دوی مخکې حلقه بندی وکړې، اوس چیف الیکشن کمیشنر وی کو بیا وشوه نو بس ټیک دی، بیا به ګورو. د باندې څه تادي ده هلته سپریم کورټ کې خو وایي چې 7 میاشتې زما په کار دی. اوس تادي ده پې دې لپاره دا زمونږ مطالبه ده چې مخکې د مردم شماري وشي او صحیح معنو کې دې وشي. زمونږ د 400 یو سیټ کم شوی دی، دا مونږ سره زیاتې شوی دی. دا سیټ واپس پکار ده چې مونږ ته ملاو شي. د فاټا علاقې فاټا ډسټرکټ کې چې دا کم سیټونه کم شو 6 دا چونکې فاټا علاقه چې دا هغه مخکې نه د محرومۍ شکار و او دا مونږ سره چې هغه یو ځای شو انضمام وشو د دې مقصد دپاره شوی زمونږ همدا خواهش و چې هغه علاقې دې آباد شي، د هغوی محرومي دې ختم شي، د هغوی چې کوم مشکلات دي هغه کې د کمی راشي، هغوی ته اسکولونه هسپتالونه جوړ شي، هلته دې نظم و ضبط بهتر شي. خو نه هېڅ هم ونه شو. کم وسایل چې په دې کې په هغه اګریمنټ کې هغه و چې هر کال به 100 اربه روپۍ دوی ته اضافي ملاویږي، هغه نه دی ملاو شوی. او که لږې ډېرې ملاو شوي دي هغه د صوبې خپل د نورو علاقو کې لګولي دي او فاټا ته هغه شانتې هغه نه یې ورکړی. نو یو خو دغه محرومي شوه، اوس ته 6 سیټونه هم ته واخلې، نو دا د دې محرومي کې ورځ تر ورځه اضافه کېږي او دا د دې لپاره به مونږ په هر موقع باندې اواز وکړو. نو چونکې ګرمي زیاته ده زمونږ هم خواهش و چې زیات وخت سره تېر کړو، خو په دې هغې کې زه ستاسو مشکور یم